سورة الانبیاء شپاڑسم سپارہ آیت نمبر 26 شپگشتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دغه سے اعتراض کو شپگشتم آیات سورة الانبیاء آیت نمبر 36 شپگ دیرشم واللسم سپارہ سورة الانبیاء آیت نمبر 36 شپگ دیرشم وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا کلا چوینی تالا آغا کسان چاہی کفر کردے کفر ہوئی دا پیغمبر دشمن کافر وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا کلا چوینی تالا آغا کسان چاہی کفر کردے نو غی سوئی وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا کلا چوینی تالا آکسان چه کفر کرده این یتخذونکا الا حضوا ننیوی تالا مگر پٹوکا بانده ٹوکے دار پوری کئی تا پوری بم ٹوکے مسخره کئی او بخاندی دائی سوی وی او دائی سوی وی هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون آداد یا سڑے چیار دئی استاسو آلیہو لرب بدائے یذکر آلیہتکم یا دئی استاسو آلیہا سمت آداد ویغا چو اولیاء و دشمن اگا داد چه اولیاء نمانی اسم داغا سوئی داد دا اولیاء و دشمن داد دا کابر و دشمن هذا الذي يذكر آلیہتکم آدادیا سڑے چی آدائی استاسو مدگاران رب بدائی وهم بذکر الرحمن هم کافرون او دائیوی پا کتاب میں ربان بادشاہ هم دائیوی منکر تا تا خوئی دے زمان آلیان نمانی تا تا خوئی دے باباگان نمانی ورطوائی تا اللہ نمانی وهم بذکر الرحمن هم کافرون تا خوئی تاسو زیارتون نمانی من زیارت منو و من وای ورش آغتا دعاو که دا غزان عبرت والا خدایانی نمانو چه اغی تا خدایانو وایو و چه توای تاسو اولیاء نمانی اکابر نمانی من وایو تا اللہ نمانی تا قرآن نمانی ذکر چه قرآن یو سوائی تا بل سوائی دی وی هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون او دایری پا کتاب دا مہربان بادشاہ هم دایری منکر دا اللہ دا کتاب نا انکار کئی دارنگی سورة الانعام و دیر شمایاتو گو رئی دا دای اعتراضونا پر رسالت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او داغي جوابونه چې دای به اعتراض کوي او دا اعتراضونه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم کول نو تلاسو کې چې پتا باندې باندې کوي تلاغنا لوی سړی خو نه دی بازار وای یې راځي په مونږه بیا اعتراض کوي نو پتا خو خود کوي ته د پیغمبر نه لوی سړی سه اته د اعتراض نه یریږي د دیو اجنا کار پرې دی دیو اجنا مسله پرې دی چیرې اعتراض برا باندې وکي دای به اعتراض وکي او یاره زو سکوما اعتراض وبدای کوي دای کار دغه دی چې دای اعتراض کوي تخپل کار جاری ساته خپل کار م پرېدا دای دې کوي دغه سه اعتراضونه
وقالوا لولا نزل عليه آیت من ربه وای دایو وقالوا لولا نزل عليه آیت من ربه وای دایو لولا نزل عليه آیت من ربه ولی نرازی بدباندی یو معجزال طرفا درب ددنا اعتراض وکړو دا څنګه پیغمبر دې سم معجزای رانړه سوره معجزې ورته راوړې وي بیا مې ارل څه معجزه تبو ته دلیل پیش کېل دی وای دلیل راړه تبو ته دلایل وای او دې وزان نه خبره کی تاجاهل عارفانه بګي او دې وای ارل زمې خبر راړه څه دلیل وخایا کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم سوره معجزې پیش کړې وي بیا مو دوی څه دلیل راړه وقالوا لولا نزل عليه آیت من ربه وای دی ولین راضی بدوان یو معجزه د طرف رب دنا قل ان الله قادر على ان ينزل آیات ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر دینا نپوئیگی اکثر دینا نپوئیگی پا قرآن خبر ندی سرنا دارنگی سورہ فرقان اتم آیاتو گو رئی چه اعتراضون بدئی لازمان کئی پیغمبر اعتراض کو سنچ اثبات رسالت کئی نو ور سره د اعتراضونو جوابونه هم کوي اشاره دیتا چې تم سره بیانې نو ور سره به د اعتراضاتو جوابونه هم کوي چې کوم د جواب مناسبي سوره فرقان آیت نمبر 7 وہ آیات وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وای دای سری پیغمبر لا چې خوراک کوي دا لا څنګه پیغمبر دې چې خوراک کوي دا وې څنګه پیغمبر دې خوراک کوي یعنی مدای مطلب داو چې پیغمبر به هغه چې هغه خوراک نه کوي پیغمبر د بشریت نه انکار کو چې بشر باندې یو لکه اوسم بریلیان وې دا نور دی او پیغمبر بشر نه دی نو دایوي دا څنګه پیغمبر دی چې د خوراک کوي وقالو ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق وای دای سری پیغمبر لا چې د خوراک کوي او ګرځي په کوڅو کې لولا انزل الیه ملک فیکون معه نذیرا ولئن راضی د څخه فرشتہ چې شیری د سره يرون کې سمطلب دایوی مړه داسه پیغمبر دې خوراکونه کوي او ځان ته ټول دا خوراکیان را جمع کړي د سره غدا پیغمبر وې د سره به ملائک وې د سره به پاک ملائک وې هغه به مرګریو هغه صحابه هغه ور سره تا تبا وې زمړه داتر دین خدمت کې دې مرګرو ته دی وګورا داستا مرګري دا مرګره دا سه دی او دا مرګره دا سه دی او دا مرګره دا سه دی ستا په مرګرو به اعتراض کوي یره دا فلانه دی ډیر ځان ته نږدې کړي دی او دا داسې دی او دا داسې دی مطلب دا دی چې دی لري کا او زه دراتلو نیم چې ته یوازې شي ستا نه دا مرګره به هم لر کوي خپله به هم د کار نه
پتای خو وسو که اعتراضونه به وکی بچه آغا ځایو ننیسی نو بیا بستا په مرګرو اعتراضونه کوي مړه منګه خدای مخاخ دی د خواته بتلیو خو دا فلانی ورسره دا فلانی چې تسم خلک ځان سره نکړه ستا په مرګرو به اعتراض کوي پیغمبر باندې مړه ملائک دی ورسره کنه غدي ورسره يرول کوي وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق وای دې سړي پیغمبر لا چې خوراک کوي او ګرځي په کوڅو کې دالا څنګه پیغمبر دې چې خوراک کوي دالا څنګه پیغمبر دې چې بازارونو کې ګرځي تام چې ویني مولای سے ته دې ځای سکے ته بازار کې سکے تسل راغلي دغه د اعتراض بانا او ځای به ګوري لولا انزل الیه ملکون فیکون معه نذیرا ولین راضی د څنګه فرشتہ چې شید سره راون کې بیا د سره د پکار وې چې فرشتي وې ایو ور سره رول کول مسئله بیانولا پاک خالق وې ور سره دا مړ کو تاو بوتاو را جمع کړی تا ته وایي او یلقا الیه کنزون یاد غردوله شوید تخزانا او یلقا الیه کنزون یاد غردوله شوید تخزانا کدارشتینه پیغمبر وی نو اللہ بوالا مال ور کڑے ہو چه مال ور سخا نو وی اللہ بوالا مال ور کڑے ہو کانا چه رشتینه دی او چې الله در مال در کی نو بیا کوئی دا د کم ځای نه رالی دا چرته وی او یلقا الیه کنزون او تکون له جنت یاکل منها یا دی شیدلا باغ چې خوراک کوي دا غینا وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا وای ظالمان تاسو تابع نه مگر یو سړی لیونی پسې په دوان جادو کړی شوی دی ودا لیونی دی وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا وای ظالمان تاسو تابع نه مگر یو سړی لیونی پسې ودا لیونی ګور پیغمبر ته لیونی وی چاگه دا دنیا دا اخیارانو نا اخیارو واغا دا انو تا دیوینسی چالو شا انظر کیفار دا ربو لگل امثال اگورا سنگا بیانی تال مثالونا فضلو فلا ستیون سبیلا اللہ پہ مہرو یو جواب او لن جواب 100 نار کی 1 لوہار کی فضلوا فلا يستطيعون سبيلا گمراه دي دای فلا يستطيعون سبيلا نتوان لري دای د سملاري دای خطا دلی ونه وي خو دای په بلا گمراهان دای تا دلی ونه وي خو په بلا لیونی دي دای نه لار خطا شوی دا فضلوا فلا يستطيعون سبيلا گمراه دی دای او توان لري دای صحیح لارې دای د صحیح لار نه معلومه قران چې څنګه اعتراضونه ذکر کوي ور سره د اغي جواباتم کوي دای به اعتراض کوي ته به جواب کې دا د عمره سره سما دا درازه دوه کار نه یو چې ته به دین خدمت کو مسوک درا باندې اعتراض نه کوي زه دین خدمت کوم او څوک بر ما خلاف نه کوي زه دین خدمت کوم او څوک برا باندې بدنام نه لګي ارسه بګي اعتراض بګي بدنام بلګي کنزل بګي الزامونه بلګي سې چې په خله راضي نو هغه بدلته وایي دریم د مقاصد اربع عالیو نو صداقت د قرآن کریم
چې قرآن کریم رښتینی کتاب دی الله را لېږلی دی صداقت د قرآن کریم چې اثبات د رسالت کوي ورسره صداقت د قرآن کریم ذکر کوي کله کله صداقت د قرآن په مختلفو واقعاتو باندې پیش کوي لکه سوره جن اول وګورئ سوره جن نو صداقت د قرآن په واقعات جناتو چوګورا پیریان راغلی دي او غي د قرآن کریم رښتینواله پیش کوي سوره جن اول قلوا يا إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا و پیغمبرا وایو شو ماتا چې وکه خدای یو ټولګي د پیریانو فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا ويا غيو إنا سمعنا قرآنا عجبا منگا وارد قرآن عجیبا یادی الرشد فآمنا به لار غیب درد اسلام نمنگا ایمان راڑ پدی باندی اگورا پیریان چه قرآن یاو ریدلے دا اللہ کتاب یاو ریدلے آغی و اینا سمینا قرآن عجبا یادی لرشد فآمنا بیہ منگواری دا قرآن عجیبا لار غیب طرف دا اسلام فآمنا بیہ منگا ایمان راڑ پا دی باندی قرآن واری دا آغی منگا ایمان راڑ پا دی باندی ولن نشرکا بربنا احدا او نبا شرکو منگا در رب زمون سر یوتانا صداقت دا قرآن پواقع دا جناتو چه پیریانو قرآن اوری دل دے آغای ایمان راوڑے خو بانیان نو بندگان آغای نمانی آئی دا تا قرآن وایا آغای با خلاف کئی تو تا قرآن وایا آغای با مقابلہ کئی آئی با دا قرآن پا مقابلہ کے دا بندہ قول پیش کئی جگڑی با در سرہ کئی لگا سورہ انعام آیت نمبر 25 پینزوشتما سورہ انعام پینزوشتما آیاتو گرئی وما سپارا سورہ انعام وما سپارا پینزوشتما آیات وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ تردے پورے چکل راشی تاتا یجادلونکان جگڑے وگئی تا سرا جگڑا پیغمبر نکولا د پیغمبر سرا جگڑا کی دا پیغمبر جگڑے نکولی دا غسر جگڑے کولی نو چه دا غسر جگڑے کولی نو خامخا بیوال خوڑل نو پیغمبر جگڑا نکولا غی جگڑا کولا حتی اذا جاؤگا یجادلونک تردے پورے چکلا راشی تاتانو جگڑ گئی تا سرا یقول الذین کفروا ان هذا الا ساطیر الاولین وائی آگا کسان چه کفر کڑے دے
ان هذا الا اساطير الاولین ندی دا مگر کسی رڑنبانو ان هذا الا اساطير الاولین تو بوتا قرآن وائے دے بھئی مڑا تا دا پخوانو کی سائے نسائی شروع کردی فلانے قوم دا سے و فلانے دا سے و فلانے دا پخوانو کی سائے دی نور سری دی کے نور سشتے نا نو خدا کا کی سائے واقعات وئی نو ان هذا الا اساطير الاولین وهم ينهون عنه وينأون عنه او دای منا کی د قران وينأون منا کی خلق د قران او پنا منا کی د قران پناهم قران لن راضی نور خلق ما د قران منی کوي پناهم قران لن راضی پناهم قران اوري او نور خلقو من قرآن منی کئی نور منی کئی مرازی وی وهم ینهونان وینهونان وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ او دین هلاکی مگر زانونا وما يشعرون او دای شعور نشتا قرآن نا خلق منی کئی قرآن تمرا جمع کی قرآن لبا نرازے ہوئی اور کور کی اور اچھلے نبری دی وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ او دین هلاکی مگر زانونا وما يشعرون او دای کی شعور نشتا که دای کی شعور او عقل وی نو دای با دا قرآن نا خلق منی کولا دای با پیسے بے ورکولی اللہ رو کی بے ادرولیو وی بے پنبیر دا مزا گوری قرآن لالتے ورنشی گمراہ بشی پا غلط لار باندی بروان شی او دا قرآن نا بے خلق منی کول چه قرآن و اللہ والا اسباب پیدا کرد نو که کور ناستی نو منن قرآن نوری که بزائی کے ناس دی نوم قرآن اوری که پا بل ملک کے ناس دی نوم قرآن اوری اللہ اسباب پیدا کرده اول بے پا لوڈ سپیکر پابندی والا لگوئی نو اللہ نور اسباب پیدا کرده چه پاگی پابندی نیش ایف ایم باندی پابندی لگوئی نو اللہ نور اسباب پیدا کرده تبے باندے و اللہ بے رسی تبے باندے و اللہ بے رسی و خلق بہتکینی اول با پزرگونو ناس و نوز پا لکونو ناس دی وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ او دین ہلاکی مگر زانونا وَمَا يَشْعُرُونَ او دای کی شعور نشتا دای کی عقل نشتا اعتراضونه با دای کئی دا قرآن نا ببندولو دا قرآن نا منی کول و منی کول اینشی دارنگی سورہ فرقان دو دیر شمایاتو گو رئی منا کول با علی چھتے اورینا نو چھتا تا خپر لگ دیوال دے و ناس دے تا سوک منی کولی سورہ فرقان آیت نمبر 32 دو دیر شم اعتراض پا قرآن کریم سورہ فرقان آیت نمبر 32 ادلسمہ سپارہ انولسمہ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة وَيَا كَسَانَ چه کفر کرده لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة ولئن راجی دا قرآن ولئن شرالے کلی دا قرآن جملة واحدة پیو ذل باندی براغلے ہوا اسم وی یار پیو ذل راتا ہوا ہے کنا وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة كذلك دارنگی پیو ذل باندی نرازی لگ لگ رالیگو ولی
لنثبت به فؤادک دې دپاره چې مضبوط کړو مونږه په دې باندې ستا زړه لږ لږ یې رالیږو چې ستا زړه پې مضبوطه و شیخ القرآن الله دې پې رحمتونه ولیږي اول کې به لږ لږ درس کو بیا به رو رو درس زیاتو یو ورځ ورته ماسخوتن والا ما چاپي کوله خپې مې والا چاپي کولې نو ما ورته ویل ماجي دا سبق لږ زیات زیات وی رستو بیا تاسو سبق زیات شي روجو می نو وی خندل ماته وی ویلا غاړې نه دا وتی لنډه خبره یې وکړه چې لا عادت نه دي نو زه به په یو ځل ووایم خدای به زده نه کړی شي عادت نه دي نو چې لږ لږ وایم اول کې عادت شي مطلب دا رو رو عادت شي متوجی شي ذهن راج غون شي نو بیا چې وتزار سو روان نو بیا زده کولی شي خو چې یو ځل ذهن ورته کولاو شي عادت شي لږ لږ چې زړه پې مضبوط شي وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادک دې دپاره چې مضبوط کړو مونږه په دې باندې ستا زړه ورتلناه ترتیلا واضح کړی دی مونږه دې لره په واضح کولو باندې واضح واضح عمره لېږلی دی قرآن کریم کې سپټ پناه نشته اصل مقاصد هغه ډېر واضح واضح بیان کړي دي پای کې سپټ پناه پاتې نه دي وضاحت سره بیانوي څلورم د مقاصد اربع علیونو اثبات د قیامت چې قیامت به خامخا راځي او قیامت هغه واقع کیدونکی دی د هغې نه انکار نه دی پکار قیامت به راځي الله به فیصله کوي د نیکو اعمالو به خلکو له اجر ورکوي د بدو اعمالو به الله سزا ورکوي لکه سوره قیامت اول آیاتونه وګورئ سوره قیامت سوره قیامت اول آیاتونه دریم آیاتنا ایا صاحب الانسان علم نجمع عظاما آیا گمان گئی انسان علم نجمع عظاما چی جمع با نکومگا دا ڈکو لرا اول نوئی لا اقسمو بیوم القیامة ولا اقسمو بالنفس اللوامة ایا صاحب الانسانو اللہ نجمع عظاما آیا گمان گئی انسان انسان کافر الانسان ایا صاحب الانسانو اللہ نجمع عظاما آیا گمان گئی انسان کافر چی جمعبان گمگا دا ڈکو لرا بلا قادرین آلان نسویا بنانا بے شکا منگا قدرت والیو آلان نسویا بنانا پدے خبرا چی برابر بگو منگا دا اندامونا بے برابر کو اڈوکی بے را جمع کو او دا انسان دے براو چت کو راپا بے سو د سره به حساب کتاب کو دارنګي سوره دهر کې اول کې ورپسې سورۃ هل اتى على الانسان من الدهر لم يكن شيئا مذكورا
تحقیق سره راغله د انسان باندې یو وخت زمانه لم یکن شیئا مذکورا چې نو دی یو شی ذکر کړی شوی چا نوم ناغسته هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا تحقیق سره راغله د انسان باندې یو وخت زمانه لم یکن شیئا مذکورا چې نو دی یو شی ذکر کړی شوی چا نوم ناغسته ما والا وجود ورگ او بیا بیرا پاسوم دارنگی سورہ انفطار سورہ تکویر اذا شمسو کویرات وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ دا ټول بوشي نور به ورکړی شي ستوري به راوغورځول شي غرونه به روان کړی شي قیمتي مالونه به دغسې پرېښودی شي قیامت به واقع شي قیامت به خامخا راځي کله کله قرآن کریم دعوه د صورت په دې راړي چې قیامت به واقع کیږي لکه سوره قاف 11 آیات سوره قاف آیت نمبر 11 شپږشتمه سپاره شکل مخ کی امثله پیش کی نو بیا وی قیامت بخامخا راځي کذالک الخروج دارنگی راوتلا اول امثله پیش کی نو بیا وی تب اندغا سرازی کذالک الخروج دارنگی دی راوتلا کذالک الخروج دارنگی دی راوتلا تاسو با امراو زید ازمکینا تاسو سر با ام حساب کتاب کیگی کذالک الخروج دارنگی دی راوتلا تاسو با راو زید ازمکینا حساب کتاب در سر کیگی تا سر با حساب کیگی چې تا دنیا کې څه کړیو نیک عمل لیکړو که بد عمل لیکړو داغي حساب کتاب هغه وتا سره کیږي او تاسو ورل کیږي چې تا دنیا کې څه کړیو نیک عمل لیکړو که بد عمل لیکړو دارنګه اخیری سوراتونو کې اکثر سوراتونو کې اثبات د قیامت کوي سورہ نبا کې وایي اما یتسالون عن النبأ العظیم ستا پوس کئیستانا عن النبأ العظیم تپوس کئی دا خبر لوئی اما یتسالون عن النبأ العظیم تپوس کئیستانا خبر لوئی لوئی خبر سدے قیامت با راضی دارنگی سورہ نازعات شپږم آیات وګورئ سورہ نازعات شپږم آیات یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ ایضا کننا عظاما نخرہ قالوا تلك اذا كرة خاسرة فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساحرة څنګه اثبات د قیامت کوي یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة
قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بساهرة. دای خو نه مانو، دای خو انکار کو د قیامت نه، خو کله چې ویني فإذا هم بساهرة ناصاب دیو په ظاهر میدان باندې فإنما هي زجرة واحدة ناصاب دا بشړک یو فإذا هم بساهرة ناصاب دیو پاوار میدان باندې بیا به میدان ترا استلی بیا به بل لار پکې نه بیا حساب کتاب دی بیا تاسو دی دارنګي سورې عباسا درې شمعات وګورئ سورې عباس آیت نمبر 33 عباسا درې شمعات فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة اولئك هم الكفرة الفجرة. کله چراشی چغل قیامت ابا کلی یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه رور نبتختی ده مور نبتختی ده پلار نبتختی ده خزن نبتختی ده بچو نبتختی لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه ده پارا ده هر یو تن پدار بیو حالتی چې به پروا کړه به دې د هر چانه د ځان غم به ور سره وي اول ځان دې بیا جهان دې وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ډېر مخونه چای باندې به ګرد غباري ترهقها قطره رسېدلې وي غیتا تورواله اولئک هم الكفرة الفجرة. دغه کسان هم دادی کافر او بدکارا چې دا الله د حکم خلاف کړي وو مخ به تور شوی په بد حالت باندې وي اثبات د قیامت کوي. دا سنور مقاصد اربعالیه قرآن کریم دا سنور والا ثابتای او دا ټول انبیاء علیهم السلام د دې اثبات د پاره را لېګلیو چې قومونو ته وایي چې الوه حاجت روا یو دی قومونو ته وایي چې موږ الله را لېګلیو موږ د الله د طرف نه انبیایو او موږ د الله پیغام راوړی دی قومونو ته وایي چې موږ کما وای من تراغلی دا نو غر اشتیا دا ایگ درو نشتا او قومونو تا وای چې الله به حساب کتاب کوي ستا د عمل حساب به کوي. حدیث کې راځي لا یزالو قدم عبدن حتی یسالان اربعین او کما قال همیشه با بنده دا الله دربار کی ولاړی تراغی چې تا پوسبت نه کیږي ان عمری فیما افناهو مال الله عمر در کړو تا سکیا لګولیو ستا عمرو شپتا یا کالا تا پکې سکړیو وان مالی من اکتسبو وفیما انفقهو مال می دل در کړو تا د کمزای نه ګټلو اسباب دې سه استعمال کړیو په سبا دې خرج کړو مال الله و دا درکڑیوانو تائی کی سکڑیو دا تپسونا وکی قیامت کے
چې ما تعالی عمر درکړو تا هغه عمر کې څه کړیو هداغي تاسو بکی حساب بکی دې سالور مقاصد سره سالور ممداتمو چې انبیاء علیهم السلام با هغه استعمالول د دې مقاصد ارباب د اشاعت د پاره یو داغینو الجهاد فی سبیل الله تعالی چې د الله په دین کې جهاد وکړي جهاد یا جهادو په معنا د کوشش باندې راځي چې د الله د دین د اشاعت لپاره جهاد وکړي جهاد بیا په مختلفو طریقو باندې او دا هغه 14 اقسام دي د جهاد یو قسم دا هغه نه د قتال لوی قسم د جهاد دی د قران بیان وجاهدهم به جهادن کبیره جهاد کوا دای سره په بیانولو د قران جهادن کبیرن جهاد لوی جهاد د قران بیان ته ویل دي زکه پدې کې هر وخت تکلیف دی پدې کې کله د ناکار پیر د لاسا کله د ناکار مولا د لاسا کله د ناکار امید لاسا کله د ناکار سړی د لاسا کله د ناکار خزی د لاسا کله د ناکار حاکم او د بادشاہ د لاسا د دې وجنا حدیث کې راځي چې چا سنت ژوندې کو او هغه کې شهید شو سنت یو ژوندې کو من آیا سنتن امیتن بعدی فلہو اجر میات شہیدین چاچا سنت ژوندې کو چا زمانہ بعدو وجل شویو خلقو رو کڑیو فلہو اجر میات شہیدین اغلا د سلو شهیدانو ثواب دی چې او سنت ژوندې کړه پیغمبر پاک نو اغلا د سلو شهیدانو ثواب دی ولي شیخ القرآن الله دې په رحمتونو وليږي هغه به زکا چې هغه په ګولایو لګي دا په تور واله شو هغه یو ځل تکلیف تیر کا ولار شهید شو او چې سنت ژوندې کوي نو هغه هر روز دا شهادت دی هر روز هغه وجل شي هر روز هغه د مرګ بندوبست دی زګه چې هغه د سنتو پرچار کوي او د بدعات رد کوي نو هر روز هغه مقابلی نو هغه لا زګه د سلو شهیدانو ثواب دی د قران بیان د جهاد کبیر زګه وي چار وخت دی د دې مقابل دی د دې مخالف دی چې کانه د اسمان ناراضي وی دا وتمیر تاسو کوي چې سما سال راضي نو زور قران لراولي هغه کار سي قرانای به پتا یره داد د وجه یره داد قران د وجه یره داد د وجه نو چې سي نورانای به پتا بل چا نه راړي که چارتا کی پا میٹنگونو کی شپیتا و یا کسان دی ناس دی اس مسئلہ نہیں ہو که قرآن تا دی شل کسا کینول نو بس کرونا تا سر تڑلیا که چارتا کی دی راجمع کی بازارونو کی دنیا راجمعی اس مسئلہ ندا ہو که چارتا تا قرآن تا کینول نو اول ټارګټ به ته پتا ورا وختي چې کرونا دلته دا ځکه چا چې جوړا کړی دا او چا خورا کړی دا او چا د دې لپاره کار برابر کړي ولې دا خدایانو چې دای ته پتا وا چې 2020 کې به وبا راځي کرونا به راځي چې 2007 کې دای لیکلي دي مخکې چې وبا به راځي بیا 2015 کې لیکلي دي چې وبا به راځي بیا 2019 کې لیکلي دي چې 2020 کې به وبا راځي دا د
دا خو جوړ کړی دی دا فساد دی د لاسه دی خو څوک ویلی شي که هغه کې نو ته دشمن نو قرآن والی دشمنی بیا او د دی د وس نه هم بار شوې ده نو به منګه وایو زه اوس سله والا بانه جوړو یو ځای کې ګډو بس کلی په خوړ کې زماره راغې نو هغه ته نه بره وبس کلی ګډ کاته وبس کلی نو د بره طرف نه وبراځي د زمري طرف نه وبراتلی نو دا وبس کلی نو زماره ورته د بره نه وایي هلکه اوبه دې راته خړې کړې نو هغه ورته ماما اوبه خو ستا د طرف نه را روان دي په ما راځي زما طرف نه اوبه تا نه درځي خوی ته پکې لا جوابونه هم کې نو هغه ورته جوابونه سمه خبره مې درته وکړه چې اوبه خو ستا د طرف نه را روان دي جو را منډې کړه پې ویې خوړه بانه ورته ګوري نو منګه وایو چې بانه والا سره جوړو دکسې به وایو نو خبره اصل کې نوره ده خو خبره سپوره ده که وایو نو خبره بل شان کېږي او دانه چې موږ یریږو خو کار را نه پاتې کېږي اصل کار پاتې کېږي نو زه کار به کوو په هره طریقه چې قرآن دی وایو به د الجهاد لوی جهاد بیان د قرآن دی او ځکه الله وایي وجاهدهم به جهادا کبیرا جهاد کا د اسرا په بیانولو د قرآن جهادا کبیرا جهاد لوی یو قسم د جهاد نه قتال فی سبیل الله تعالی چې تور راوالی او جنگو کې لکه سوره بقره آیت نمبر 190 وګوره یوصل نبی هغه یو قسم دی د جهاد قتال فی سبیل الله تعالی دای دال لغه ټول جهاد هغه د قتال سره وتاړه قتال خو یو قسم دی د جهاد نه آیت نمبر 190 وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا جنگ وی بلا رضا اللہ کی دا کسانو سرا یقاتلونکم چگئی جنگ کئی تاسو سرا ولا تعتدوا او زیادہ مکوئی اسلام سورہ انصاف تین دے چه تا سرا جنگ کئی نو جنگ ور سرا ہوکا او بیام چه جنگ کئی نو گوری زیادہ ہو نکی وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وقتلوا من ثقفتموهم زیادہ انکی معشومان نوجنی زنانو نوجنی بڑاگانو نوجنی وقتلوا من ثقفتموهم او وجنی دی لرا کمزائی کی چھ بیاموندل تاسو دی لرا واخرجوا من حيث اخرجوكم وباسي الى د کمزاینا چې تاسو وخلی ایو والفتنه اشد من القتل او شرک ډیر لوی ګناه د قتل نو قتال هغه یو قسم د جهاد نو والفتنه اشد من القتل شرک لوی ګناه د قتل نو چې د شرک مقابله کې نو تاب بیا لوی جهادو کو ذکر والفتنه تو اشد من القتل چې د توري جنگ هغه جهاد دی د شرک مقابله د شرک مدافعات د شرک مقابله اړ لوی جهاد بیا دا غي نام لوی دی چونکه قتال جهاد داغي دیارلس اقسامو هغه به ان شاء الله کله چې مونږه پخبل ځای باندې راشو بیا به تفصیل کوو د قتال درې مراحل دي یو د مجاهد تربیت چې سپایي او مجاهد تربیت یافته نه نو هغه به جنگ سره کی دویم تدبیر المنزل د کور اصلاح چې د مجاهد په کور کې اصلاح نه او هغه ته په کور کې مسالې نو هغه به جهاد سره کی
او دریم میدان جنگ د میدان جنگ دپاره قوانین چې میدان جنگ کې بده جنگ څنګه کوي دا درې واړه قرآن کریم پیش کوي د مجاهد تربیت داغه لپاره لس اصول بیانوي پنځه متعلق د عقیدې او پنځه متعلق د عمل د کور اصلاح نو داغه لپاره شپږ اصول بیانوي اتلس اصول بیانوي چې کور کې به اصلاح څنګه راځي هر یو خپل حق پیژني د سړي خپل حق دی د ښځې خپل حق دی د پایو د بچی خپل حق دی د کونډې خپل حق دی د کمکل او د بیوقوف خپل حق دی د یتیم خپل حق دی معاشره کې هم د کینو یا ښځه یا سړی یا کونډه یا رنډه یا ماشوم یا لوی نو دا ټول حقونه بیانې میدان جنگ کې باسه کوي د ملک اصلاح چې ملک امني نو دا غي لپاره سرور قوانین او میدان جنگ کې باسه کوي نو دا غي لپاره اصول ذکر کوي سوره انفال کې چې بدی اصول بعد جنگيږي یا ایو الذین آمنو اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار چې کافرو ته مخامخ شوي نو بیا بچاکه نه زړه ورتیا او بہادری جنگ کو ما خو چې هغه در سره جنگ کوي او ندی پریدي نو بیا به داسې جنگ کوي چې بیا به سینه په سینه ورځي بیا به دا نه چې بیا به هسې ټوکې نوکاري فلا تولوهم الادبار بیا به ورته شاکوي نه الله به یادوي او بیا احکام ذکر کوي د فتح او شکست نه بعد بسکه نو دا غي د پاره اصول بیا سوره محمد او سوره فتح کې بیان نه چې بیا به دا اصولي دویم د ممدات نو الانفاق فی سبیل الله تعالی چې مال د الله په دین باندې ولاګوا د مال د لاګولو دو صورت دی یو فرضی مال دی چې پتا داغي ورکول فرض دی یو نفلی دی چې کته ولګي ثواب دی کیږي نفل دی قرآن دا دواړه ذکر کوي چې ان تبدو صدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم دواړه ذکر کړی فرضی مال دے نو هغه وخکارا ورکه زکات زکات بتا لازم دے فرض دے نو هغه ورکه او کنه ورکه نو حاکم به ته په زور باندې علی دا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دور چراغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې زکات بعد خلکو ناغسته شو هغه به جمع کېده هغه بیا په خپل مصارف باندې لګېده حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې خلیفہ شو نو باز خلکو چې هغه د زکات ورکولو نه انکار وکړ دا نه چې هغه زکات نه منه زکات ورکو واغی وی منگی ابو بکر لا نو ورکو خلیفہ لے نو ورکو خپلا بے لگو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی زبے درنالم او ٹک بے را کوئی حضرت ابو بکر تی آغستو او دیوی نمانگی خلیفہ لا نو ورکو پدی باندی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلانو کا غی سرد جنگ چه پا زور بیتے علی حاکم تا دا اختیار شتے چه اگا پا زور باندی دا خلقو نا زکاتو علی نو چه دا کمی والا اختیار ورکڑے دے اگا نکی
او چې د کم نه دی نو هغه کوي دا ټیکس دی او دا ټیکس دی نو که ته کور له ځای والي نو هم به ټیکس ورکې که ته سپلای هلې نو هم به ټیکس ورکې که ته دوایي هلې نو هم به ټیکس ورکې نو خلکو پکې غلا شروع کړه خلکو پکې نورې طریقې شروع کړې ټیکس په مسلمان باندې نشته ټیکس په کافر باندې جزیه او مسلمان باندې زکات دی خیرات دی نو یو مت ټیکس دی روان که نو ذلیل شو راسته راز ذلیله کیږي او هغه دوه مدونه پرېښودل چې هغه زکات او خراجو که چېرته دی زکات او خراج شروع کړ د ټیکس نه زیاتې پیسې ورڅخه راځي د هغې شرحه د ټیکس نه زیاته ده او حاکم په زورو مغسته شي شریعت ته به هم برابر شي د مدینی ریاست به هم برابر شي او ملک به هم مالدار شي او الله به هم رضا شي او که یې نه ځکه د انګریز پې خفه کېږي که نه بل پې خفه کېږي او خلک به هم په خوشحالۍ باندې ورکوي نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زبط ندا علمہ دی خواہ حضرت اسامہ نبی علیہ السلام لے گا او اغا نبی علیہ السلام بیمار شا نو غیسار شا چه نبی علیہ السلام وفات شا حضرت ابوبکر وی تخوزاغا طرف تا چکم خواہ نبی علیہ السلام لے گلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنتی زڑور سڑے او بہادر او پویا سڑے اگر آگے حضرت ابوبکر تا ہوئی آگا چاہ سارا جنگ کے چاگئی لا الہ الا اللہ وئی کلمہ وئی نو دائی سارا جنگ کے حضرت ابوبکر اوی ماد نبی علیہ السلام نا اوری دلی دی چې نبی علیہ السلام امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله حضرت عمر حدیث پیش کو خو حضرت ابوبکر پاگه حدیث خپوید دا حضرت عمر نا نو حضرت ابوبکر ورته والله لو قاتلنهم قسم په خدای جنگ به ورسره کو او تراغیبت زکات اخلم چې د نبی علیہ السلام بی بیانې د مدینی سپی د خپونه راکاږي به اسامه خوالی که مودی سره به جنگ کو دا بہادری وا دا زړورتوب حضرت عمر وی ما چې د حضرت ابوبکر دا خبره واورېده نو زما سینه الله کولاو کړه ما وی زم در سره ابو الله الحضرمی اگئی پسیولی گا ویداو گئی اگا زکاة چنور گئی اگا گرفتار گئی رائے والی ابو اللہ الحضرمی چلار نو اگئی دا دریاب نا پوری شویو کشتای پوری کڑوی اگا زائی ما کتلے دے چه کم زائی ابو اللہ الحضرمیو لارو ابو اللہ الحضرمی خبرو مرگرو تاوی چه دای خو کشتای پوری کڑی دی خو با دریاب تا دان گئی یو زی ورپسی دریاب دیو دنگل د چا گیټولا دریاب راغی او د چا کو پولا او په دریاب باندې پوری شو ابو الله حضرمی پوری ولار دے او غوی چې دا الله حمدنا واما الحمدلله الذي ذلل بحره الحمدلله الذي ذلل بحره وانزل بالغفار احد الجلائل دا الله حمدنا واما چې موږ له دریاب تابع کو کافرو باندې خپل سزا راوړيګلا الحمدلله الذي ذلل بحره وانزل بالغفار احد الجلائل داون الذي شق البحار فجاءنا بأعجب من فرق البحار الأوائل داون الذي شق البحار فجاءنا
دعونا الذي شقل بحار فجانا بأعجب من فرق البحار الأوائل منگا دریاب اللہ زمانگ دخپو دلان دیکھو آغا اللہ چه پخوانو لے دریاب دو ضائع کرے موسیٰ علیہ السلام تا او منگ لے دریاب دخپو دلان دیکھو او غی لارل او غمانین د زکاة گرفتار کا او حضرت ابوبکر تے پیش کرد یو فرضی ز مال لے اگا بخکارا ورکے ستا زکاة دے خکارے ورکے اس دا بکی نشتے یو صدقہ دا اگا با پٹ ورکے اگا حدیث کے راضی سباتن یذلہم اللہ فی ذلہی یوم لا ذل الا ذلہو وطن دی چغی باندی با اللہ در رحمت سورے کئی پاگا ورد چل بلچا در رحمت سورے بنی یو اگی کلے ورجلن تصدقا بی امینی حتی لا تعلم شمالو آغا سڑے چگا پا سملاس باندی صدقہ ورکڑا او اڑولی لاس دے پتاون لگی دا پٹی ورگ مراد اگا صدقہ نفلیہ دا نو انفاق اگا نفلیہ خو پریدا کا فرضی نو ورکی نو زکاة خدای ورکی نا زکاة دا اللہ عذابونا پی رازی چاگه او فرض شیده اغم اکا ورکی اوما نو آگا چاله بی آگا زای بانده لگئی چی پاگه ڈوکی گی نا آگا چاله ورکی چی پاگه ڈوکی گی نا پاگا چایو لگو پاگا زایو لگو چی پاگه باندی کی نفلی صدقه دا نو آگا ورکا چی اللہ در باندی مہربانیو کی دا دیو اجنا ترغیب ورکی انفاق تا سورہ بقرہ آیت نمبر 190 اگو رئی سورہ بقرہ یوصل 90 نمبر آیات ترغیب ورکی انفاق فی سبیل اللہ تعالی تا چه مال اولا گوئی دا اللہ پر لارا کے یوصل 195 سورہ بقرہ آیت نمبر 195 وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ خرج گئی مال لرا پلار دا اللہ کی دا اللہ پلار کی مال لگوئی وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ خرج گئی مال لرا پلار دا اللہ کی وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ موردو ایزان دخ بللاس نا حلاکتا دخ بللاس زان حلاکتا مگردوئی پا جمع کولو دا مال چه مال جمع کے زکاة دنوار کے زان با حلاکی واسنو ان اللہ یحب المحسنین او نیکی کوئی ان اللہ یحب المحسنین یقینا اللہ من اکیدنے کانو سرا مالو لگوئی دا اللہ پا دین باندی او لگوئی مالو لگوا پا صحیح زائی باندی او لگو دارنگی سورہ حدید کے وجہ ذکر کئی مالو لگوا مالو لگو دا اللہ پا دین باندے سورہ حدید کے وجوہ خامسہ ذکر کئی چھ مال او لگوا دا اللہ پا دین
یو وجہ سورہ حدید ویشتم سپارہ ترغیب ورگئی انفاق تا بلجوء الخمسہ ہوا جو اول وہ میاد کے آمینو باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ خرچ کا ایمال داغنا چتاسوی گردولی ناس باغی کی سمطلب دا مال ستان دے مال دل اللہ تی پکینو لے نوی لگا دا دلی دا حافظ پشانت لکی گا پی ما دلی حافظ دا بل سڑی پیسے لاس کی انہی ولی اب یا چکی گروی راشای پیسے رانا لی بل زائی کی بے بیا تفصیلو کما وانفقوا فی سبیل اللہ خرج گئی مالا وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ خرج گئی دا مالا چگردولی تاسو ناس باغی باندی مالا اللہ پلا رکیو لگوئی دویم وجہ دا مال ستاندنے وی لگو دویم وجہ اسیم اللہ تپاتی کی گی لسم آیات وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ سری تاسو لرا چه تاسو مال لگوی پلار دا اللہ کی وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ تا پاتی گید اللہ اسمانی و زمکو دی آسے اندہ مال اللہ تا پاتی کی گی وی لاغو تبت نازی او مال بدر نا پاتی بلتا چه بلتا پاتی کی گی وی لاغو کنا زان لے پکار راوالا چه بل لے پکار راوالے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ تا پاتی کی دلہ اسمانو دزمکو دی اسیم اللہ تا پاتی کی ویلا گو دا اللہ پلا رکی بیا یو لسم آیات کے بلا وجہ زہرہ دا مال ستا دے و نپات کی گی منزل لذی یقرض اللہ قرضن حسنا فیضائفہو لہو لہو اجر کریم سو دیا کس چے قرض ورکی اللہ لقرض خستا یعنی ورکولو کی اللہ لا ورکول خستا زہرہ اللہ تب نپا دیگی قرضی واللہ ورکا قرضی ورکا کنا قرضی پہ اتبار دا قارض ہوئی چہ اللہ لے ورکا اللہ بدل دینا زیاد در کی اللہ بدل دینا زیاد خوشحالہ در کی منزل الذی یقرض اللہ قرضن حسنا سو دیا کس چگا ورگولو کی اللہ لا ورگول خستا فیضائفہو لہو ولہو اجر کریم دو چنب کی اللہ دیلا دد پارا ولہو اجر کریم او درر اجر عزت مند اللہ باللہ اجر عزت مند رکھئیو دا بدل زیادتئیو وی لگو ورک دا اللہ پلا رکھے نوہ حقیقت دا مال سلے لگا حقیقت خوبی جانا آت نمبر 20 اعلمو انما الحیات الدنیا لعب و لہون وزینت و تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما دون حقیقت مال سدے لوبیا بس وزینت و تفاخر زینت او لوید بیا بلا یو ویز ما بلا خیستا بل ویز ما یو ویز ما دیر خیستا عنو بل ویز ما وتکاثر فی الاموال والاولاد
زیاتواله دی په یو بل په مال او په اولاد کې. نو حقیقت د مال څه دی؟ کمثل غیث اعجب الکفار نباتو ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما. لکه باران وشي او دا شنې ګیاګانې راوخیږي او لږ وخت بعد هغه شنې ګیاګانې هغه ختمې شي، هغه زری زری شي. داسې دا دنیا دا به تا نه واخیستی شي. نن دی بادشاہی دا اقتدار دی او طاقت دی او سبا به هیڅ هم نه وي. نن مال دی او دولت دی او مستی دی او سبا به هیڅ هم نه وي. ولې به مستی کې؟ آیا او صادق وایو ستنگلو گل منایان دیاریک ویدلو گر ردا دارم بیداریک. زرده چه مرگ بدی دو دی کور نوالی او دو دی بدل کی بل کور بدل در کی و تدرو کمانے تابی زمانان و تنگلو من ایناگا الافتقاریک او د دې مال دارای د کور نه د غریبای کور ته ولاړ شي. فدود القبر فی عین قطری ویرا غن غیرک فی دیارک. او ستا سترګو کې بعد قبر چینجی وګرځي او ستا کورونو کې به سبا د بل چا سترګي. سلامستی کې سړیا د ضرورت شی به ضرورت به پورا کو. اللہ دا اللہ درکڑا خوشحالی تی والا و مستی مکوا دا مستای شئی نده اسیم در نپاتی کی بل با پی مزی کئی بل با پی خوشحالائی کئی ستان خواسیم پاتی دا ذکر وی اجالی اپنی یادوں کا ہمارے ساتھ رہنے دو نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. اجالے اپنی یادوں کی ہمارے ساتھ رہنے دو. بلا گیا یادون را سرا پریدا نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. پتہ نہ لگی چی کما کسا کی برا باندے مرک راضی دا جوانت اگا ما خام بکم زائی کی راضی. نو سلام استی کے مال دے وی لگو دا اللہ پا دینو چی سبا دے بکار راشی و حدیث کے راضی. ہر لگا من مالک الا ما اکلتا فافنیتا او لبستا فابلیتا او تصدق دفام زیتا. ستا مال ندے مگر آگا چتاو خوڑا او ختم شا آگا ستا مال دے دے بے خوریخ پلاؤں نا پا بچو ام نفرئی. ہر لگا من مالک الا ما اکلتا فافنیتا ستا مال ندے مگر آیا چه تاو خوڑا او ختم دکا او لبستا فابلیتا یا دیوا گندا او زور دکا او تصدق دا فامزیتا یا دی صدقہ گا او زان لدے ہمیشہ لپری خدا دین بزائی باندے اولاگو پلارگو سائی اولاگو غریب و عجزی اولاگو آب استا پکار راشی. او دوی اشتم آیات کی بلا وجہ کتا مال دیل ساتلی چیرا ضرورت و راضی او دابا میں پکار راضی اسینا سبارا باندی مسئلہ راشی دابا میں پکار راضی. دوی اشتم آیاتو گو رئی ما صاب من مصیبت فی الارض وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا. نراسی سے مصیبت پس مکہ کے عام او نستاسو نفسنو کی آوازی الا فی کتاب من قبل ان نبرأها مگر دا لکھ دے پا کتاب کی مخ کے دے پیدایش دے مخلوقات دا اللہ دے مخ کے نا لکھ دے دے. نو کتا مال دولت دے لئی خود ایو چه پا ما با مسئلہ رازی او دا با میں بکار رازی سچے اللہ لکلی دی نو آگا بکی دا مال در نشی لری کولے. ان ذالک علی اللہ یسیر
یقینا دادی پا اللہ باندے آسان نو ترغیب ورکی انفاق تا دویم دو اصول ممدو نو الانفاق فی سبیل اللہ تعالی نو کلا کلا من با دانشا دی کو چی دی آیاتونو کے سوچو کا پدی کے سوئی پدی کے ترغیب ورکی انفاق فی سبیل اللہ تعالی تا دریمو التنظیم انبیاء علیہ السلام با د اشاعت د مسالې د پارا تنظیم جوړو د دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم په تنظیم باندې ډېر زور ورکړی دی چې دوه تنه به لېږل یو به ولا امیر کو او کله کله به داسې وشوه چې لېږل وې دا امیر دی او کده شهید شنو دی به ورپسې امیری او کده شهید شنو دی به ورپسې امیری نو یو امیر به شهید شه میدان د جنگ به خو فورن به بل امیر به جوړ کړو ځکه بغیر د تنظیم نه کار نه کیږي او یا تنظیم الا چلیږي چې هغه کې اتباع او تابعداري چې تابعداري نه نو بیا تنظیم نه چلیږي بیا خو مشر نه دی او کشر نه دی چې کشر د مشر نه تاسو کوي داولي نو بیا خو مشر نشه چې ستا مازغه خبره منی نو ته به مانی او ستا مازغه نه منی نو به مانی نو بیا مشر د کسه شو فرق سره دی نه بیا حکم رسول الله صلی الله علیه وسلم اسویو و اتیو ولو کان عبدا حبشیا تاسو به منی د امیر اطاعت به ګوی د امیر ولو کان عبدا حبشیا اگر کدا غلامی حبشی دای نه دی ویلی چې د امیر خبره به منی خو دلیل به نه غواړي د امیر خبره به منی خو تاسو به کو چې دا ولي نه دای په شرط په کې نه دی پیغمبر په کې شرط نه یې ته په کې کم ځان دی بس امیر درته وي بیا اطاعت دی او بیا منل دی یره د امیر خو معصوم نه دی امیر خو انسان دی ګناه ته نه کیږي نو چې داغه نه غلط کار کیږي نو بیا به منما نو امیر درته یو حکم وکړ ستاسو سره نه مانی ته نه مانی نو بیا به مانی نو بل حدیث کې راځي صحیح مسلم کې من را من امیری شیان یکریو فلیصبر چا چې د امیر نه داسې یو کار ولید چې بدګنی غیلا دته بد خیاري د دزړې نه مانی دته غلط خیاري فلیصبر نو بیا به صبر کوي دا نه دی ویلي چې بیا به ته د امیر خلاف کې نه بیا فلیصبر ویلي بس ته صبر وکړه غلط پاتې شه فلیصبر صبر به کوي او حدیث کے راضی من خرجا من الطاعتی وفارق الجماعتا فماتا ماتمیتتن جاہلیتان سوچ دا امیر دے اطاعت نووتا خلافی اگد امیر او بیاغا مرش فماتا ماتمیتتن جاہلیتان اگا مرش پا مرد جاہلیت باندی دائی ہوئی دا ندی ویلی چې او د څخه دلیل دی نه بس د امیر اطاعت دی بیا به د امیر اطاعت کې د امیر خبره به مانی خو امیر به بیا څه کوي اوس امیرو به انسان دی هر یو کار ته به د هغه مازغه یا رسی یا نه نو تا ته دا ندی ویلی چې ته به زه او امیر ته وایي چې نه داسې وکړه او داسې وکړه نه امیر ته ویلی چې کم ځای کې تا مازغه نه رسی ته پې نه پوهېږي
نو بیا بس کې وشاورهم فی الامر تما شورا کوا دای سره پکار کی وشاورهم فی الامر تما شورا کو دای سره پکار کی امیر دې ویلي مشوره ور سره کو نو کدا امیر ضرورتي نو مشوره بدر سره کوي کدا امیر ضرورت مشورې نشته نو حکم با کوي نو دی وای زمونږ نه تاسو نه کړه موږ نه تاسو نه کړه او بیا غیب څه کوي چې امیر حکم وکړه نو دای به وشا وامرهم شورا بینهم دای کار به مشورې په خپل میانس کې امیر حکم کړی دی دا حکم به څنګه لاګو کوو ملګری به راغونډ شي مشوره به کوي چې څنګه به کوو نو ملګری به بیا راجمع شي مشوره به وکړي امیر صاحب حکم کړی دا به څنګه سرته رسو او کله امیر ضرورت نو هغه به تېره مشوره والي ګینې چې امیر حکم وکړ نو هغه به بیا مشوره کوي اصول د قرآن زی اصول د قرآن منی نه هر یو سړی ځان له ملاګې دی ځان له اړم دی به دوه ټکي چې زده کړي هغه ځان له پلار شي ځان له به مشر شي هغه به بیا نه تنظیمي نه به جماعتي نه به دی په خپله امیري بیا ځان له به یو څلور شپږ جاهلان پیدا کړي بس هغه به ځان نه چاپېره کړي ابا دې به مشر یو دې به زمونږه تنظیم دی زمونږه تنظیم ستاسو تنظیمي د امیر اطاعت هغه لازمي وو او هغه ضروري وو نو تنظیم دا ډېر اهم او ډېر ضروري شی دی د تنظیم لپاره اصول نو هغه اصول سوره آل عمران کې الله بیانوي بیا چې تنظیم اصول بسئی عقیده و یوی قانون با قرآن و سنتی ارکان با فعالی پخپل جماعت باندې با مال لگئی او غیر برازدار نپری دی دانا چه ستا شورا دا پای گیاری او ناس دے نو آگا ام ناس دے چه آگا نیم ستا دے او نیم دبل دے سر استا اخپی دبل جولائی کیوی نو هغه به سره جماعت کارو کی چې دا هغه پسله کې د جماعت قدر نشته احترام نشته تا سره هم دی او بل سره هم دی زوای بل سره یا بیا نو تا ته وایي عقیده مې ستا ده او سیاست مې د فلانی دی نو دا ستا ملګری نه دا ستا ملګری نه تنظیم د هغې دپاره اصول او بیا څلورم الاداب چې آداب او احترام هغه به په خپل ځای باندې ادب او احترام هغه په خپل ځای باندې ما به لږ تفصیل کړو خو بیا کله سو کوئی پلان نه یاد کله پلان نه یاد نه به کول آداب چې آداب بسې تنظیم د پاره نو آداب د جماعت آداب د افرادو هغه به هم کې لگا سورہ حجرات کی آداب سبعہ حجرات آداب سبعہ وہ آداب اول یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولی و ایمان علیہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولی مما کی گئی دا اللہ دا پیغمبر دا اللہ نا اول ادب لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولی مما کی گئی دا اللہ دا پیغمبر دا اللہ نا چا اللہ سے ویلی دینو اگا منائیو دا اللہ دا پیغمبر نے مخی کی گئی وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ دیم ادب یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض
ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. خپل आवाज د आवाज پیغمبر نه مو چاتو. پیغمبر د ځان غونډه مګاړه. پیغمبر ته پتیزه خبره مکو څنګه یو بل ته کوي. څه مطلب؟ کاغه تاسو سره ځان نږدې کوي، تاسو سره یو ځای دی، تاسو سره خوشتبي کوي، خدا ادب احترام لحاظ ساته. دا نه چې هغه تاسو سره خوشتبي کوي نو ته ادب د دایره نه وځه. دې داسې وګڼه لکه ځان چې څنګه غړي نو ته د ادب د دایره نه بهر شي. بعضې باندې هغه د ادب د دایره نه بیا بهر شي. د ادب د دایره نه موځه، ځان په شانتي مګړه. فرق شته، هغه فرق ساته. بل ادب یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. یو بیدوار دراغه نو لټونه ګویو، بیدوار یو خبر راړ داغه لټونه کو. دانا چې سو درد سوئی نو بس باندې باندې عمل کو، نه لټونه کوا. الله تعالی لوی مقام درکړي دی، لوی درجه درکړي دا. نو چې مقام درکړ نو داغه مقام لحاظ ساته. یو مارګرو هغه دې سړی پیژنم چې دې کوم دغه دی. ځکه د درانو خلکو درانې خبرې، د سپکو خلکو سپکې خبرې. درون سړی بچر چا عزت نه لري، درون سړی بچر سپکه خبره نه کوي، درون سړی هغه بچر سپک کار نه کوي، او سپک سړی هغه په ټول عمر سپکي، سپکې خبرې، سپک گپ، سپکې کارونه. بل آدم ذکر کوي وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. کدو ډلې د مؤمنانو جنگو کی فاصلحوا بینهما، صلح وکړئ په میاند دي دواړو کې. فاصلحوا بینهما انسانانی انسان له غوسه ورځي، دوتانو جنگو که مؤمنانو جنگو که دا غي میاس کې صلح وکړئ. فاصلحوا بینهما، صلح وکړئ په میاند دي دواړو کې. بل ادب آیت نمبر 11 یولسما. یولسم آیات یا ایها الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. ومؤمنانو یو بل پور ټوکی مګوي، مسخره مګو. یو خوشتبی ده، یو ټوکی او مسخره د بل بی عزتی ده. بد نمونه اغستل دی گنجیا کټا. ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. بل ادب یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. ومؤمنانو ځان بچ کئ داغه بدګمانه نه، بدګمانی په یو بل مکوئ. ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، جاسوسی مکوئ دی یو بل، غیبت مکوئ دی یو بل. ولې یو بل جاسوسی کوئی، ولې یو بل غیبت کوئی. دا آداب ذکر کئ. نو انبیاء علیہ السلام با ورسره ادب خود چې آداب باندې ځان مزین کئ.
په آداب باندې ځان خیسته کوي چې تاسو پته لګي ادب کوي دی یو بل احترام کوي دی یو بل سلورو مقاصد یو اثبات د توحید دویم اثبات د رسالت دریم صداقت الکتاب او سلورم ایمان بالآخرت سلورم مدات یو الجهاد فی سبیل اللہ تعالی دریم الانفاق فی سبیل اللہ تعالی دریم التنظیم او سلورم الاداب دا مقاصدو چې انبیاء علیهم السلام با بیانول سلور مقاصد اربعه علیه سلور د هغې دپاره ممدات نو ته به یو آیات کې سوچ کې ته به ګورې چې په دې کې څه وایي نو یا به مقاصد اربعه علیو نه یا د ممداتو نه یا خطاب یا تعریف یا حکمت د نزول کله کله یو آیات کې برته سوچ کې دا ټول به پکې نه نو تبا ګوري نو پای کې به بیا قرآن کریم اثبات د یو مسلې کوي نو د اثبات سلور طریقې دي د قرآن چې کله یو مسله ثابتوي نو کله الدلائل العقلیه دلائل عقلیه پیش کوي کلا الدلائل النقلیہ دلائل نقلیہ پیش گئی دلائل عقلیہ مطلب آگا دلیل چی عقل سلیم بنی کلا دلائل نقلیہ یعنی آگا دلائل چی نقلی دے پخوانونا بیا پخوانی سوک آگا بیا تفصیل کو کلا الدلائل الوحیہ دا سے دلائل و پیش کئی چگہ با وحی دلالت کئی چی اللہ وحی کردہ او کلا الحلف قسم قسم با پیش کئی زکا خبر کلا کلا پا قسم ثابتی گی او داغی و بیارستو تفصیل کو دلائل عقلیہ اگر دری قسم دی کل دلائل عقلیہ محضا چاہی کہ نہ پچا الزامی ہونے دے چاہنا تپوسی آگی دوئی دلائل عقلیہ محضا دویم قسم دی دلائل عقلیہ اعترافی دا سے دلائل چی عقل سلیم منی او تا تاپوسو کی نو اگا اقرارم کئی ستا خصم ستا مقابل چی اگه منی درم دی دلائل عقلیہ مسکت للخصم اعترافی چی اقرار پی اگا کئی مسکت للخصم چی تاغتا دلیل ہوئی اوگا نا تاپوسو کے اوگا غلے پاتی شی نا آو کئی او نا کئی دی دوئی دلائل عقلیہ مسکت للخصم اول قسم ادلہ عقلیہ محضا چکلا مسئلہ توحید ثابتی نو باغی باند دلائل عقلیہ محضا چی عقل سلیم منی چاو دا ہر سو کی منی دلائل عقلیہ محضا لگا سورہ رات اولو گو رئی دیار لسمہ سپارہ سورہ رات اول آیات دویم آیات نا شروع کوم
دیارلسمہ سپارہ سورہ رات آیت نمبر 2 اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر اللہ ذات دے چھ پورتا کړی اسمان بيدستنو توینی غیلرا و برا اسمان تاو گورا بغیر دستنو چاو درولے دے اللہ درولے دے یو دلیل و ساگر شمس والقمر تاب اکڑے نور اسممائی پیدا کری اللہ دے حاجت روا بیا دلیل وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا زمکه الله غوړو لدا غرونه پیدا کړی ولې رواني کړی ومن كل ثمرات جعل فيها زوجين اثنين او دار قسمه میونه پیدا کړی په دې کې جوړې دوا دا کم ذکر کو دا نه چې دوه جوړې دي په میوه کې په یو میوه کې شل قسم هم شته سیب تا وګوره په څو قسمه باندې دی مالټې تا وګوره په څو قسمه باندې دا موسمای دا مالټه دا سنتره دا فلانای دا څو قسمه دي پکې دغه سي په کیلو کې وګوره څو قسمه دي دا اقل عدد ذکر کو دوا وفي الارض قطع متجاورات او زمکا کې ټوټې نږدې وجنات من عناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان یسقا بماء واحد وګوره زمکا کې ټوټې نږدې ودار الله چا پیدا کړی باغونه وګوره د انګورو سور خپل ګوډه آیګه د لخواږي وبا چولی دي وزارون فصلونه الله پیدا کړی دا شن فصل او ته پکې رواني ونخيل سنوان وغير سنوان کجوري د الله پیدا کړی یو مونډ والا ګړو مونډونو والا دا الله چا کړی دا دلایل پیش کړي دلائل عقلیہ محضا بیا دلائل پیش گئی اللہ یعلم ما تحمل کل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار اتم آیات عالم پارس دے اللہ پگیڑا کے دار زنانا کنر دے کمادا پارس پو دے اللہ اللہ پوہ دے پارس دارنگی سورہ نحل کے ادلہ اقلیہ محضا او تفصیل میں انشاءاللہ بیا منگا پخبل زائی باندی کہو کلا چھ منگ پخبل زائی باندی راشو درہم آیات خلق السماوات والارض بالحق تعالی اما یشرکون اسمان آزوں کی پیدا کری براو کتاو گورا خلق الانسان من نطفا انسان نے اوساس کی نے پیدا کردے والانعام خلقها ساروی پیدا کری لگم فیا دفعن ومنافع ومنها تاکلون تاسولا پدی کے بچاو سامان اور نور فائدی او دین تاسو خری ولکم فیا جمال حین تریحون وحین تسرحون او پدی کے خائص کله چې ماخام را ولی او سار بیائی اس کو خلق نوی نی من چې واړو من به ساروی گواری تا شړل گواری میدان به وتوی
د ډبي جماعت سره نو مونږ به زمونږ به غواګانې وي نو هغه به هم روانې کړي هغې ته به هم شړلې ګورچي بابا ته به حواله کړي الله دې وبخي نو هغه به ګوار سروله مازدیګر به لاړو را به وسته تېنه نو بیا به هغه عادت شوې نو چې سهار به د څنګ پړی ویاست نو نیغې به هلتې تلې او ماښام به راتلې زمیندارو به کلبه تړلې وه بتکې وې غاړې ته او سهار به روان و کلبه یوې به یې اړولې اچولې وه په جخ کې جانګی به ورپسې راښکې شو او په دې ځمکه به یې کږه وږه لاره جوړوله او زمیندار به چوکه په اوږه او بتکې به یې غاړې ته روان به ورپسې مازدیګر به راتلله د هغې به ځان له یو خوند و یو مزه به وه او موږ ته به میندو وي مازدیګر دی اوس بهر لارې ته مو وځئ هسې نه کلبه راځي خوږه کي کلبې به روانې وي دا به ګوارې به روانې وي ګوار به روانه وه غواګانې به وي هر چا به خپله خپله غوا بوتله واړه به اړه مو ټاټکي به راغستي وو هغې به لارو کې سوټې ټولولې چې د هغې نه به یې تپاڼي تپل نو په هغې باندې به بیا اور بلو نو سوټې به یې ټولولې غواګانو پسې به یې منډې والې یې چلم په بیړه بیړه ډکه د غواو سر مې په میریاو لګېده او روان به د هغې به ځان له یو ښایست و د څاروو ځان له یو خوند دی یو مزه ده والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون څاروي پیدا کړي موږ دیلا تاسو لا پدې کې بچاو سامان ومنافع ومنها تاكلون او نور فائدې او دین تاسو خورئ څارو ځاله خوندي کم سړی چې هغه د څارو خوند اخیستی هغه ته په یو محل کې کینو نو خوشحاله نه او یاره میخه پکې نشته خوا نشته نو هغه وایي چې هغې خواله لړی او هغه یو ملګري ناست و یو بل یې تپوس کو یاره ستا څنګه ځای خوښ یې ستا څنګه خوښ یې یو پکې زمیندار و هغه ورته وایي یاره زما خو چې یو ښه یو شپږ اډانه دالاني او ښه ښکلی اخورې پکې جوړ کړی څاروي پکې تړلي او زما پکې کټ پروت دي ببوز یې ځان ته ومه او د څاروو دا بوی او بس کله پاسم په اخور کې ورته لاس وم او کله ورته ګډو کوم اداره له مزه راکوي هر چا خپل خوندي بله ما ته زما نیک وي بیزه لنګه شوې ده په منډه منډه لړم ځکه یو پنځلس بیزې زما هم شته لاړم دوه بچي راوړي یو لنګه شوې وه بله لنګه شوې وه بچي راوړي هسې ورته چاپې راوګرځېدم خوند یې راکړ خلق الانسان من نطفه پیدا کړی انسان د یو څاڅکي نه ځان ته وګوره د یو څاڅکي نه پیدا کړی والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون تاسو را پدې کې دي د بچاو سامان او نور فائدې او دین تاسو خورئ ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون تاسو را پدې کې ښایست کله چې ماښام راولئ کله چې سهار بیایي وتحملوا اثقالکم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس ته په بار بوره وړي سوري بیا رواني والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه اسونین الله پیدا کړی کچره پیدا کړی خره پیدا کړی لتركبوها وزينه دغه پارا چې سورلیو گئی پدی او تاسو د پاره د زینت خایست زینت د سورلی دا ويخلق ما لا تعلمون او پیدا وگی تاسو لا آیا چې تاسو ور باندې نه پوهیږئ
سوارلای نور سیزونه والا پیدا کی گاڑی او موټرې پیدا کړل لانچونه پیدا کړل کشتای یو شی بل شی سوارېګه ګرځا سناروا خو نه دي چې واسه ناراضي نو وسخر لكم الليل والنهار تابع کړي ستاسو د بار شپه ورځ والشمس والقمر ونسمه والنجوم مسخرات بأمره او ستوري تابعدار دي په حکم د الله دا الله پیدا کړی وما ذر لكم في الارض مختلفا الوانه رنگ برنگ رنگونه دي دا لاس وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا دریا الله ذات دے چې تاسو له دریا تابعدار کړه دے سلا لتاكلوا منه لحما طريا دې لپاره چې خوري تاسو دینا وخت تازه میانو نیوی میانو خوري دا تانا پیدا کړی دلایل دي او ورپسې وایي وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيها وینما کشتای چرستو کونکی دا پدی کی ابولارا ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشکرون کشتای اللہ پیدا کری دا خو نعمتونه دي دا خو دلائل دي دا اللہ احسانونه او نعمتونه فمن یخلقو کمن لا یخلق نو آغا ذات چه آغا پیدا کئی آپ پشان دا آغا چاہده چه آغا اس شی پیدا کولے دا دلائل دی دریابونه اللہ تابع کری دی میانونی و اخرى پرون منگ ستڑی شویو کرونی ستڑی کری ہوا لارو دریاب غاڑے لا نو غا کشتائی کی که ناستو پاکے اگرزی دو میان اس کشتائی کی و کشتائی کے میان خوڑل مار کرو نو لائے ما سا کولا پاکے اگرزی دو ما میانی مو خوڑلو چاکاری مو ناروا خونی دی دلائل دی اللہ پیش کری دی وَالْقَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيًا تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ آیا آغا ذات چا پیدا کئی مخلوقات پشان دا آغا چا دے چا غیس نشی پیدا کولے دا دلائل اقلیہ محضا دویم قسم دلائل اقلیہ اعترافی آغا دلائل چه اقرار کئی خصم پاگے باندے تتی تاپوسو کی آغا اقرار کئی آگے منی دلیل منی لگا سورہ مومنون آیت نمبر 84 سلورت آیه مو گوری سورہ مومنون سلور اتیائے میات اتلاسمہ سی بارہ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 84 سلور اتیا قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون واد چای اختیار کی در زمکا آغا سوگا چنی پدی زمکا کی ان کنتم تعلمون که تاسو پوئی گئی سیقولون للہ زرد چوائی بدئی اللہ لدے اختیار قل لا فلا تذکرون وردوا پیغمبرات تاسو پن اخلی قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولون للہ زرد چوائی بدئی اللہ لدے اختیار دینا تا پوسو کی دیوی دا اللہ اختیار دے قل من بیدی ملکوت کل شیئن وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله
زرد چوائی بدئی اللہ لدے اختیار اقرار کئی قل فانا تصارون ورطوانو کم طرف تا لیو نکلے شوئی کم طرف در باندی جادو کلے شا چه سرائی دی چه منئی چه دار سا اللہ کئی او بیا هم تاسو اوڑئی فانا تصارون وانو کم طرف تا لیو نکلے شوئی چه اللہ دربار ان پری خود او دبل دربار لروان یئی کل دلائل عقلیہ مسکت للخصم دلائل عقلیہ الزامی مسکت للخصم یعنی الزام دے پا مشرکینو او اغی غلی کئیو تپوس دیو کہ اغا غلشی جواب ہم نکئی نا آو کئی او نا کئی دلیل عقلی مسکت للخصم لگداغی مثال سورہ انعام راواروی سورہ انعام آیت نمبر 46 پکسالو اختمہ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ پیغمبرا کوا اخلی اللہ ستاسو نا طاقت داوری دو ستاسو اللہ دی کن کی وابسارا گما طاقت لی دو ستاسو اللہ دی ڈن کی وختم علی قلوبکم مور و استاسو ظلمو باندی اللہ ملیونی کی من الہ غیر اللہ یادی گم بیہ سول دے حاجت روا بغیر دا اللہ نا چرات لوگی تاوستا بدی اس دائی غلی رخاک نکیو انظر کیفا نصرف الآیاتی ثم هم یصدفون قل ارائیتاکم ان آتاکم عذاب اللہ بغتتان او جہرتان حل یولک الا القوم الظالمون ویا خبر را کئیو کراچی تاستاد اللہ عذاب خکارا او جارتا بردتا نصابا او جارتا یا ظاہر بالاماتو حل یولگو الا القوم الظالمون نبالا کی مگر قوم ظالمان دا دلیل عقلی مسکت للخصم دای غلی دی تو ورطا دلائل وائی دای دخلینا چون نخیجی بعد نہ آو گئی نہ گئی نو قرآن کریم چی کلا مسئلہ ثابتی نو دا قرآن دا اثبات گڑی طریقی دی تو چی آیات کی سوچ کے تبا گورے چی بدی کی چانتا اثبات دا مسئلہ خود نہ گئی نو کہ اثبات دا مسئلہ گئی نو بیا با گورے چی با کم طریقہ گئی دلیل عقلی باندے خود نہ گئی کہ دلیل عقلی نو کم یاو قسم دلیل عقلی محضا کنا دلیل عقلی اعترافی او کنا دلیل عقلی مسکت للخصم نو توا گوری تا تا بخبلا پتا لگی چه بدی کی اثبات توحید کئی تو دلیل عقلی محضا دیکھی اثبات توحید کئی پا دلیل عقلی الزامی پا دیکھی اثبات توحید کئی پا دلیل عقلی اعترافی دویمہ طریقہ دا اثبات دا دلیل نقلی او انشاءاللہ اگر با سبا وایو و آخر دا